سبا اختر دے اختر نمخ کی بعضی مستحبات او دے ثواب کارنا در تخایم یو غسل کول یعنی لمبا کول داهم سنت او یا مستحب دی دویم نمبر باندې نوې کپڑے اچول او نوې کپڑے نوی بیا زړې کپڑے چې وینځل شوی او صفا کړي شوی وي هغه اچول دین علاوه خوشبوئی چې کسړی سره وی هغه کنوی عام تیل دی بیا سړی په لګوي او جمعه ته راځي د عیدګاه دا راتل وړاندې اول پکار دی چې دا سړی دی سو خوکسیز اخري خوکسیز خوړل د عیدګاه د راتل وړاندې دا هم مستحب دی ورکوټي اختر کې البته لوی اختر کې المازن بس چې قرباني وشي د خپل قرباني وخت سره امساک او بندش د خپل کول کول دي چې کله اختر المازن درازي نو بهتره دا سنت طریقه اصل دا چې خالی میدان کې بل موس کوي عیدګاه ته تلل بل یو مسایبه مسله اهمه چې عیدګاه ته راتل نه وړاندې په کور کې به نفل نه کوي نه په عیدګاه کې چرته عید اختر موز کې التبا نفل نه کوي دا مکروه دي چې کله موز وشي د اختر ول بیا په عیدګاه کې نفل نه کوي زي په کور کې نفل کوي کولای شي دا ډېر شي کولای حالانکه عبادت ته خو پیغمبر علیه السلام منه هم نه کړی یاد وساته خو پیغمبر علیه السلام ثابت نه دي د په مینا باندې مسله دا چې اوس به نه کوي موز د اختر ول دا په جمعه کې اگر کړي پیغمبر علیه السلام عذر په بنا کړی دی خو بهتر دا دی چې عیدګاه او عیدګاه ته چې زه ورکوټي اختر کې رو او چې لوی اختر کې زه پوښت आवाज سره داس چې بل منګره در سره اوري تکبیرات ویل الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد او د منځ ته راتل نه وړاندې صدقه فطر الله صلی الله دا چې غریب مخکې نظر مطمئن شي د خپل بچو په باب ده خبره ده چې رمضان کې ورته دا خو یو څو مستحبات ما تاسو ته